بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. څو خبرې د فلسطین حواله سره چې دغه جمعې یوم القدس ټول جهان کې عالم کې د هغه مظلومو مسلمانانو حواله سره جلوسونه او आवाज وچتیږي غواړم څو خبرې عرض کوم. نورې خبرې خو ډېرې دي، د تاریخ خبرې د پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه زمانه کې مدینه کې یهودو و نصاراو سره رسول الله څنګه سلوک کولو و یهودو څه پروګرامونه وو اسلام ته څوره ضربه رسول هغه خپل ځای کې مهمې دي. خو زه به صرف مختصر وخت کې آیه شریفه سما تلاوت کړه. څه آیه شریفه رب ذوالجلال ارشاد کوي څه ای ایماندارو تاسو یهود و نصارا ځان د پاره دوستان جوړ نه کوئ، اگرچه معنای ډیری دي، یا اربابان جوړ نه کوئ یا سره دوستی و نه کوئ، نه شوي دی منع شوي دی دوستی سره. هغوی ځان د پاره سرپرست جوړوله یا دوستی سره کوله قرآن کې منع دی، شدت سره منع دی. یا صرف نزدیکی کوله څو سره نږدې شي هغوی سره یا ځان سې نږدې کې، دا ټول منع دی قرآن مجید کې. او بیا رب ذوالجلال ورسته دا ارشاد کوي که چیرې چا دا اقدام وکړو، چا ورسره دوستي وکړه، چا ورسره سفارات خلاصې کړي، چا ورسره تجارتي لیندین شروع کو، حتی ورسره یوه میز باندې کېناسته ورسره، فانه منهم دغه کسان بیا مغوی نه دي، دا بیا یهودو نه دي، دا کس بیا یهودو نه دی، دا بیا نصراو نه دی. و رب ذوالجلال داسې کسان څخه یهودو نصراو سره هغوی خپلو منځو کې د یو بل دوستان دي، یو بل سره همکاري کوي، یو بل سره یهود و نصارا لکه څنګه موږ کسو واقعا اوکراین کې چې کومه د رشیا سره جنگ دی، څوره دنیا د نصراو تر پاتې د مدد پاره هاي هوی جوړ کو، شور جوړ کو، څاله اوکراین کې انساني قتل کیږي، قتل عام شوی دی. اینی څوره مدد په میلیونو میلیونو ډالرو تر ارخلاص شول او اسلحې ارخلاص شولې، نظامي مدد ورسره کیږي. افسوس دی چې د مسلمانو ملکو کې داسې قتل عام کیږي بې دردۍ سره، هغوی سرو باندې قدمونه کېږدي، هغوی وینو سره کیل کیږي، هغه د یهودو شهرو کې د مسلمانې ښځې پنسۍ اډر کیږي، پنسي کیږي، اعدام کیږي، بې عزتي کیږي، بې حرمتي کیږي، جیلو کې ورسره څه سلوک کوي الله خبر دی. بیا افسوس دی ځینې ملکونه هغوی سره لیندین کوي، د قرآن سراسر صریحا مخالفت کوي، بلکې قرآن او خدای سره د دشمنی کوي. دغه مسلمانان ته څه حق لري، کوم جواز سره، کوم اجازات سره ته یهود و نصاراو سره ته دوستی کوي؟ څه هلته کسې فلسطین کې څوره ظلم کیږي، اما چې تر پاتې دغه عیسایان تر پاتې د نصارا تر پاتې د دا ظلم ویلې کیږي که صرف یو اوکراین کې جنگ دی، اما جنگ فلسطین کې نه دی، جنگ په سوریه کې نه دی، جنگ په یمن کې نه دی، جنگ په افغانستان او پاکستان کې نه دی، صرف د یوه شهر کې یوه ملک کې دی. افسوس دی داسې مسلمانو دپاره د غیرت مقام دی. ده
څه فلسطین کې بې دردۍ سره هغوی وړو وړو بچیو سره څو ورځې مخکې بلکې دا ډېر زیات سینکړو واقعات شوي دي چې یوه اتو کالو بچی معذور بچی هغه باندې ګولۍ چلوي هغه باندې فایر کوي هغه ارنسي هغه وړه بچي نه چې هغه مور پلار مغه ته ځای پېژندلي وي هغه ارنسي هغه نه انټروی خلي جیلو کې ښځو سره مسلمانو فلسطینو ښځو سره کوم ظلم کېږي او مسلمانانو څومره ملکونه یې تاسو خو اتفاق و اتحاد جوړولو 40-45 ملکونو اتفاق اتحاد مو څه شو چا دپاره مو جوړولو هغه اتفاق اتحاد خو نه نشته فلسطین کې مسلمانانو وینو سره د کیل کېږي ظلم کېږي فریادونه د هغوی کوي القدس فریادونه کوي چې مو آزاد کوئ دی میاشتې کې عظیمې میاشتې کې هغه مسلمانان د فلسطین عبادت بندګۍ ته قدس کې پرې نښلل هغوی یهود هغوی دا یا ګواره نه کوي دا یا پسند نه کوي چې قدس کې عبادت بندګي وکړي څومره کسان مړه شول وکړي څومره شهیدان شول څومره زخمیان شول سینکړو کسان زخمیان شول هغوی وینو سره د ورځې په ورځې کیل کېږي بمبرۍ ورباندې کېږي ذلت د هغوی ناموس را څومره هغوی ناموس تذلیل کوي مسلمانان ملکونه خاموش دي د اوکراین مسئلې کې مزاحمت کوي که غیرت در کوي خو دغې مسئلې کې ته د یهودو مزاحمت وکړ مخ ته شه که نه که چېرته څو کالو مخکې جنګ د لږ لیدلی دی ډور یې دیر کړی دی ځکه اوس ته شر پسې دی پرېږده دغه تو مسلمانو ملکو ته پرېږده چې مسلمان ملکونه د دار بدار کړل دا خو مسلمانو ملکو کې مسلمانانو وینو سره کیل د وکړلو کله داعش په شکل کې ورته ارپڅوي کله یو بل حزب شکل کې ورته ارپڅوي مختلف شکلو کې مسلمان د خپل منځو کې لګیا کړي دي د دغه آیات ول مستا دغه آیه شریفه څخه تلاوت مو وکړو د قرآن و دغه آیه صریحا مخالفت ده د قرآن مخالفت ده بیا څنګه انسان یی چې زه مسلمان یم د څنګه د کسان به دغه خلق دغه ملکو بد شیان څنګه ځان بیا مسلمان ناګني سراسر د قرآن مجید صریحا د قرآن مجید مخالفت کوي مغه يهودو نصارو سره دوستي دي مغه اربابان دي مغه سه مشوري دي مغه ملکو ته دعوت کوي بیا څنګه د سترګې نه شرمېږي چې هغه فلسطین کې مسلمانانو وینه تلیږي د هغوی بېزتي کېږي څلور او یا کاله شو چې د هغوی ملک خاورې باندې قبضه لګولي دی کله به زدیږي دا درسته مو یقین دی چې انشاءالله چې دا به زدیږي دا به د حیدر قرار منونکی زدوي دا به د زمانی مولا اجل الله تعالی فرجه الشریف منونکی به دا زدوي او مسلمانانو تاسو به کسو چې دا به زدیږي خو نه د تاسو واسطې سره د تاسو واسطې سره نه بلکې دا د ته چې تاسو باور سره وي او انشاءالله جمعې ورځې لوی لوی جلوسونه په دنیا کې عالم اسلام کې برپا کیږي زه دا پیغام ورکوم علماو طرف نه چې څومره مسلمانان دي دا فرق نشته چې هغه مسلمانان چې هغه شیعه دي یا اهل سنت دي یا چوک دي چې هغه د اسلام جنډې لاندې زندگی کوي په کار دی جمعې ورځې فریاد وکړي آواز وچات کړي چې مردباد امریکا مردباد اسرائیل مردباد یهودي هغه کسان هغه ملکونه مردباد چې هغه د قدس دشمنۍ کې ولاړ خو خپلې علاقې ته هم زه د اتفاق و اتحاد سره سره د یوم القدس کې شرکت کولې دعوت ورکوم زموږ څومره بزرگان دي علما دي ډېر محترم علما زموږ مشران زموږ جوانان څومره تنظیمونه دي دا ټولو ته هغه شهر کې دي کلو کې دي ټولو ته زه دا دعوت ورکوم چې او ورونو او زموږ مشرانو او بزرگانو او زموږ محترم علماو یوم القدس کې ضرور شرکت وکوئ ویلې که چیرې بلا جواز که چیرې عذر نه و انسان شرکت ونه کي یقینا مسئول دی د خدای په محضر کې د خدای په نږدې هغه انسان بیا د قیامت په ورځې مسئول دی هغه پاکې ویني هغه مظلومې ویني چې هغه د یهودو طرف نه هغه ته لیږي په ځمکې باندې هغه وړه وړه بچي
ته هر چېرته دنیا کې ظلم دی، هغه کوم یو ځای کې د یو فلسطینه، بلکې یوم القدس کې تو څوره مسلمان دي دغه حمایت وشي، تو څوره ظالمان دي چې هغه ظلم کوي، هر یو ملک وي د هغوی پر زور مذمت وشي. انشاءالله مو امید دی چې زموږ څوره علاقې والا څوره مؤمنین دي چې هغه روژهداري دي جمعې ورځې، چې انشاءالله زموږ تاسو روژه هغه حق ادا شي. نو حق ادا کولو لپاره پکار دی مو تاسو یوم القدس کې شرکت وکړو. انشاءالله مو امید دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.